بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا نن 28 تاریخ دی او سبا 29 تاریخ چې د لوی اختر ورځ به وي او دغه ورځ د مسلمانانو دپاره ډیر د خوشحالي ورځ وي. په دغه ورځ باندې قرباني کولی شي او په دغه سنت ابراهیم باندې عمل کولی شي. د هغې حوالې سره د قرباني حوالې سره یو څو خبرې در سره شیر کومه. اولنۍ مسئله خو دا ده چې یو انسان چې کله قرباني اراده وکړي او قرباني کول غواړي، دغه انسان دپاره مناسب بلکې افضل دی چې دغه انسان د قرباني دغه څاروی دی په خپل لاسو باندې ذبح کړي. او که چېرته دغه انسان په خپله دغه قرباني په ذبح باندې قدرت نه لري، طاقت نه لري، ذبح کولی نشي، نو بیا دغه انسان دپاره دا ضروري دی چې دغه قرباني موقع کې دغلته حاضر شي. ځکه چې د قرباني فضایل خو به تاسو اوریدلی وي د علما کرامو نه، خو روایاتو کې راځي چې دغه د څاروي دغه ذبح کولو په ټیم کې دغه اولنۍ قطره د وینې دغه څاروي نه چې کله وبهیږي، اولنۍ قطره د وینې بهیدو سره الله تعالی دغه انسان ټول ګناهونه معاف کوي. نو دغه وخت کې دغه ذبح په وخت کې حاضرېدل دا ضروري دی. دویم چې کله تاسو قرباني وکئ، نو چې کله دغه څاروی تاسو حلال کئ، دې نه پس دغه څاروي سرمن ویستلو کې تعدي مه کوئ او دغه غوښه کټ کولو کې بیا تعدي مه کوئ، بلکې ښه په اطمینان سره لږ صبر وکئ چې کله دغه څاروي ښه یخه شي، نو بیا دغه سرمن ترې وباسئ او بیا دغه غوښه دا ټوکړې ټوکړې کئ. او دریمه مسئله ده چې کله دغه څاروي د خېټې نه یو بچی وځي، نو بیا دا هم ضروري ده چې دغه بچی د تاسو ذبح کوي، ځکه چې هغه دغه څاروي نه وتی وي که ژوندی وي. او څلورمه نمبره مسئله ده چې کله تاسو دغه څاروي حلال کوئ، نو د دې دغه څاروي دغه سرمن دا په خپله استعمال کې راوستل او په خپله استعمالول دا خو جایز دی، لکه دې نه مسله جوړول یا دې نور په ضروریاتو کې استعمالول دا جایز دی. البته دغه سرمن دا خرڅول او د دې دغه پیسې په ځان باندې خرج کول او استعمالول دا بالکل ناجایز دی، دا خرڅولی نشي. او بیا په اکثر ښکته علاقو کې داسې کېږي چې دغه خلک په خپله قرباني نه کوي، بلکې نور قصابان را وغواړي او هغې له پیسې ورکړي، اجرت ورکړي، یا په نور طریقه باندې هغې باندې دغه څاروي ذبحه کوي. نو هغې دې هم دغه یو مسئله یاد وساتي چې که چېرته تاسو په بل چا باندې دغه څاروي ذبحه کوي، نو بیا دغه پیسو سره په بدله په اجرت کې دغه سرمن دا نشي ورکولی. یعنی کم کس له چې تاسو پیسې ورکوئ، دغه څاروي حلالولو په بدله کې ورته دا سرمن ورکول یا دغه څاروي غوښه ورکول دا بالکل ناجایز دی. نو د دې خبرې د خیال وساتلی شي. او بیا بله مسئله ده، اکثر ملګري بیا پوښتنه کوي چې یو انسان یو څاروي واخلي چې کله دغه څاروي اغستی وي، دې کې هیڅ عیب نه وي، یعنی دا پوره په شرایطو باندې پوره وي چې د کوم څاروي قرباني کیږي، لیکن د اغستلو نه پس دغه څاروي کې څه نقص راغی، څه عیب پکې پیدا شي، مثال په طور باندې زخمی شي یا خپه یې ماته شي یا دغه شانې لکې کټ شي یا نور څه عیب راشي چې هغه په وجه باندې د څاروي قرباني نه کیږي، نو بیا چې کله یو انسان څاروي اغستل دغه ټیم کې دا بالکل صحیح سالم و، پس له اغستو نه د قرباني نه مخکې دې کې عیب پیدا شو، نو بیا دغه انسان که چېرته صاحب نصاب و، مالدار و، په دې باندې قرباني واجب و، بیا دغه انسان دغه څاروي قرباني نشي کولی په کوم کې چې عیب پیدا شوی دی، بلکې دې به نوي څاروي اخلي او بیا د نوي څاروي قرباني په دې باندې واجبیږي. او که چېرته دغه انسان دا غریب وي او صاحب نصاب نه وي چې په هغه باندې قرباني واجب و، نو بیا دغه انسان دپاره خیر دی دغه څاروي کم کې چې عیب پیدا شوی وي هغې قرباني کولی شي. او بیا د قرباني کولو نه پس مسلمانان د خپل معاشره کې په خپل ګاونډ کې د غریبانانو د خپلوانو خصوصا د خپل په معاشره کې په خپل دغه علاقه کې د غریبانانو ډیر زیات خیال وساتئ چې دغه غریبانان د مسلمانانو نه چرته مایوسه نشي،
ځکه چې دا زمونږ اخلاقی او اسلامي فریضه ده او د انسانیت هم دغه تقاضا ده چې کوم خلکو قرباني نه وي کړې هغه غریبانان وي چې موږ هغه خفه نه کړو هغه زموږ نه مایوسه نه شي بلکې هغې ته دا محسوس هم نه شي چې موږ قرباني نه ده کړې بلکې موږ محتاج یو بلکې تاسو هغې سره دومره ښېګړه وکړئ هغې سره داسې سلوک وکړئ چې هغه تاسو نه خوشحاله شي ځکه که چېرته دغه انسانان یو بل نه خوشحاله شي نو الله رب العزت به هم تاسو نه خوشحاله شي